الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدیات مبارکہ کی فرمائی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ اللہ وی بس دا غطول کنی سلمنگا بِذَنْبِهِ بسبب دا گناہون دلیو چی دی با کم گناہون کول دا آغی دا وجه پیراٹی کلل او عذاب بمسلل اللہ وی فمنهم بس بعض دا کسانو من حغسو کی ارسلنا چراوم لگا علیهم بحویو باندے حاصبا تیزا ہوا حاصبا دو معنی رازی یو ہوا یعنی دا اسمان دا طرفنا یو ویلشی حاصبا دیتا چی دا وارا کانی پچا باندے ورگزاری اور یو ویلشی حاصبا تیزو تند ہوا تا نو تیز ہوا تے صرف والے نبی داود علیہ السلام قوم دی او کو ہوا سره د سنریزو د دی وړو کانی ته واخلي نو د لوط علیہ السلام په قوم باندې الله دارا ورغی الله دې وکړي الله وی باندې د دون هغه دي چې بای باندې کانی راوړو یا تیز هواګانې پیراوستي ومنهم او بعض دلیون من حغزی اخذته الصیحة چی نسلی بیدر چغی نو اللہ رب العزت فرمائی بعض دلیون حغزی چی چغی نسلی اس دا چغی دا عذاب چی دیا یو دا صالح علیہ السلام پا قوم باندر آگریو جبریل امین پی سخت چغوالا ظلوم پلک پوچول او د اغید لاس ملشو او یو عذاب په قوم د شعیب علیہ السلام باندې راغلی د شعیب علیہ السلام په قوم د درې قسم عذابونه راوست یو زلزله او یو چې د تیز چغه او بل چې دی دا اسمان نور به الله رب العزت را نازل کړو درې عذاب یو زلزله یو چغه او یو د اسمان نه به الله را نازل بل الله وی ومنهم او بعض د دیونه من هغه دي خسبنا چې من کینول د به باغی باندې الارض زمکا خسب د زمکه وګړي کړل هغه قارون وغیرہ الله دې وځي الله وی ومنهم او بعض دون من هغه اغرقنا چې من غرق کړي دي په اوبو کې نو فرعونیان یا مخکې د حضرت نوح علیه السلام قوم چې هغه کوم قوم ته رالیږلي شوي الله په اوبو کې غرق الله دې وبخښي الله وی وما كان الله دا ټول عذابونه مې دي دا ورکړو وما كان الله ندی الله رب العزت یظلمهم چې ظلم یې کړو په دیو باندې ولکن کانوا لیکن ودي انفسهم بخپل ځان باندې ها خدای په چا باندې ظلم نه کوي دا بنده خپل داسې اسباب اختیار کړي داسې لوبې جوړې کړي چې د هغه سبب د عذاب وګرځي الله به عذاب راولي الله وی ندی الله رب العزت لیظلمهم چې ظلم یې کړو په دیو باندې الله ظلم نه وکړي په دیو باندې ولکن کانوا لیکن دیو انفسهم وخپل ځانونو
باندې یظلمون ظلم کوونکي الله وایي مثل الذین مثال د هغه کسانو اتخذوا چې دي نیسلي دي من دون الله یعنی جوړ کړی دي من دون الله ما سوا د الله یا په مقابله د الله کې څه په مقابله د الله کې څه جوړ کړي اولیاء دوستان کمثل العنکبوت د دې مثال په شان د جولاګي مثال یې سره په شان د جولاګي اتخذت چې جوړ کړی وي جوړوي بیتن کور لرا وان اوهن البيوت او یقینا اضعف کور کمزور کور چې دی هغه د جولاګي وي یقینا کمزور د کورونو نه لبیت العنکبوت کور د جولاګي وي الله رب العزت فرمایي وی کمزور د کورونو نه دا کور د جولاګي وي د دې مثال په شان د جولا دی علماء دي چې دا مثال یې ولې د جولا سره ورکړو په هر څونه مضبوط آبادی وي ور آبادی وي د بادشاه محل دی ولې نه وي خو د جولاګي دغه دربار باندې باور نه دی بلکې ځان لاندې چې وړوکی شانتي کور جوړوي د بادشاه په دغه لوی ځای باندې په دغه چت باندې اعتبار نه وي او په دې خپل معمولي شانتي سیز باندې اعتبار وي الله رب العزت فرمایي چې دې د الله په مقابله کې بل خدای نیسلی دی نو د الله په شان عظیم ذات باندې اعتبار نشته او دغه په معمولی سيزونو په بوتانو باندې لاک منات او ځاو چرته په باباګانو باندې په دې باندې اعتبار نو دا د جولاګي سره مثال بل جولا چې دغه څه جوړوي نو هغه د خېټې نه راوځي یعنی دا لعاب د داړو په شکل کې او دا کافر او منافق هم چې څه د خدای سره شریک ګرځولې دغه جوړوي نو دام د خېټې خبره دی په خارج کې ورسره څه دلیل نه وي څه دلیل ورسره بار نه وي چې وایي دا بوت ته زولې خدای وایي څه دي څه نه دي خو بس دا د خېټې خبرې د ځان نه مسله لري لکه نن زبردن په معاشره کې د خېټې مسلې سمېږي د هر چا بس مسله راوړي نو ورته پته نه لګي چې څه دي وایي مسله داسې ده دا بیا پې ولاړه نه خلکه الله دې معافي الله وایي اتخذت بیتا یقینا بل دا جولاګي چې دا جاله چې ده نو ګوره چې ډېره یخني شي دې خرابوي مړ او ډیره ګرمي شي هم دې خرابوي مطلب دا د باران نه نشي بچ کولی نو دغه شان دا بوتان چې دي د خدای په مقابله کې چې خلکو سره جوړ کړي دي دا دې د خدای د قهر نه نشي بچ کولی الله دې الله وایي اتخذت بیتا یقینا دې جوړ کړي دي کورونو لرا دې جولا جوړ کړي وسه لرا جال لرا کور لرا وان اوهن البيوت او یقینا کمزوري د کورونو نه لبیت العنکبوت سشي دی هغه کور د جولا دی هغه جال د جولاګي دا نو د دې زین د دې مثال د وجه چې دی عنکبوت نوم راغلی دی د ټول صورت د چې دی تسمیه الکل باسم الجزء د دې یو جز د وجه د ټول صورت د سورۃ العنکبوت نوم ورکړي لو كانوا يعلمون كجدبي پوئیږي ان الله یقینا الله رب العزت يعلم فوهیږي ما فهغه سباندي يدعون چې رابري من دونه ما سوا الله دا الله نه چې ما سوا دي ستم आवाज کوي الله خو پوئیږي الله خو ویني الله پیژني من شيء دهيس نم كإنسان كذرات بي وهو العزيز العليم وهو العزيز الحكيم او دغ الله جري دا غالب دي او حكمت والا وتلك الامثال او دغ مثالنا دي نضربها چې بیانوي منګه
للناس دپاره د خلکو د څه دپاره دپاره د توضیح د ممثل چې د دې مثالونو ښه وضاحت وشي وما یعقلها او نه پوهېږي په دې باندې الا العالمون تطبیق نشي کولی د دې مثالونو الا العالمون مگر ماهرین فی القرآن چې په قرآن باندې ماهر وي هغوی دا مثال په سم ځای باندې لګولی شي الله رب العزت راته توفیق راکړي وما یعقلها او نه پوهېږي په دې باندې الا العالمون مگر علما نو خبره داسې ده چې د چټي په شان پخپې ډېرې اوچتې نه کوي چې وایي په هر باندې مولا یم په هر څه باندې زه پوهېږم داسې به نه وي پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی د هر چا خپل پیر دی د هر چا خپل میدان دی د ځان نه به چې دي د ځان نه به مسلې نه جوړوي خلک وي ته وګوره د ځان نه پاتې لکه ستا مونځ وشو ستا نه دې شي وایي حج نظر عالم و تسبیح تاړې هلکه تا ته وایي ستا مونځ وشو ستا نه دې شوي دغلته یو کلي دی هغې ته چې کوم امام راشي نو په هغه باندې به یې دا اعتراض وکړي تا کپړې مانځه کې سمې کړې تا دا سمې کړې تا دا وکړو ستا مونځ نه کېږي په کپړو سمول هم د هغې مونځ نه کېږي او نور لټاپ کې لاړیان نو خبره داسې ده چې بهی د ځان نه مسلې ستا مونځ کېږي او ستا مونځ نه کېږي دا پلانکي چې دی دا مجاهد دی او دا نه دی د پلانکي ځای کې جهاد شته او د پلانکي ځای کې نشته د پلانکي ځای کې مونځ کېږي او د پلانکي ځای کې مونځ نه کېږي او زمونږ خو د اکثرو په نسبت لومړني سر کې بالکل نه کېږي نو چې په سر کې یو دوه لارې پاتې شي په هغې کې مونځ نه کېږي نو درېیم ورپسې بیا سم نه کېږي نو خبره داسې ده د ځان نه په هر څه باندې پوهې د خیر الله دی د پوهې په حقیقت کې توفیق راکړي بیا دا قرآن باندې پوهه چې ده د دې علومو باندې به ځان پوهې الله دې توفیق راکړي ورسره ذهن به پاک ساتي د هر څیزونو نه چې قرآن به صرف د ځان دپاره نه استعمالوي چې د ځان دپاره د بل خلاف استعمالوي دا هم صحیح نه دی بل قرآن چې دی دا به چې دی د باطل لپاره نه استعمالوي بیا قرآن چې کوم ځای غواړي هغه ځای به ورکړي بل قرآن به چې دی یعنې یو موضوعي حدیث دی موږ اوس خلکو ځان یو خبره جوړه کړې ده موږ نه دا اوس په پښتنو کې هغه حدیث چې یا پښتنو د ځان لپاره جوړ کړی دی موږ ټانکي ځای ته لاړو موږ دا چل وکړو موږ دا وکړو او سندیان چې دي هغې مې اورېدل نو هغې هم هکه قومیت والا چې کوم دي هغه حدیث یې د ځان لپاره پېټ کړی دی چې دا د سندیانو متعلق خلک د ځان نرس د دې وجې ابي شیرازي رحمه الله فرمایي وی عروس حضرت قرآن نقاب آنگاه بر اندازت عروس حضرت قرآن نقاب آنگاه بر اندازت که دار الملک ایمارا مجرد بینت از غوغا علاقه تجي دا ذهن دا ارسنا پاکی دا فرقو دا کسون روزی دا لسانیت دا کسون روزی دا قومیت دا کسون روزی او یو میدان تراشی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کی کاشفت فرد ملت سے ہے قائم تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں چکر عملی میدان تروزی نو بیا بدر تا پتو لئی بیا بدر تا چدا ټولی کسی شاته وګورځي او قرآن تا حقیقت کې د انقلابی قرآن د انقلابی کتاب په نظر باندې وګوري چې دا په زندګۍ کې انقلاب راولي په دې به زه خپل عمل کوم د نور په زندګۍ کې به عمل راولم نو بیا حافظ شیرازي عروس حضرت قرآن بیا بدر تا دا ناوی خپل مخی بیا بدر تا قرآن خپل مخی بیا بدر تا دی انقلاب ویني چې دا اندرون انقلاب راولي دا دنه انقلاب راولي هغه قوم بیا هغې ته خلک ګوري مسلماني هغې ته بیا د ډېر یو څه بل څه ضرورت نه وي
نو خبره دارا وما يعقلها الا العالمون تطبیق د دې مثالونو نشي کولای مگر علما نه پوهیږي په دې باندې مگر عالمان خلق الله پیدا کړی دی الله رب العزت السماوات سلرا اسمانونو لرا والارض او زمکه لرا بالحق د بار د اظهار حق ها زمکه او اسمانونه د دې لپاره پیدا کړی او وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الګه د الله رب العزت پر صفاتو کې سوچونه کوه په ذات کې سوچ مکه د الله رب العزت گمراه بشي هلاک بشي تباہ بشي د الله په ذات کې سوچونه مکه نتیجه به اگر چې مکه راوځي اخیری به هم دا کشي رارسي چې دا بانکي کار ولې دی نو د ولې نه پس ما بیا تا سره جواب نه نو ځان به ګمراه کړي د الله په صفاتو کې سوچ کوه الله د دې وجې او چې دا پیدا کړي د ځمکه اسمان دي دا په دې کې سوچ الله دې له توفیق راکړي خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله رب العزت اسمانونه والارض ازمکه بالحق لفار د اظهار حق چې د حق اظهار شي نو خبره راځي اوس قران هو د اظهار حق نه بار دی قران هو د انقلاب د بار دی عبد الله سیندی رحمه الله فرمای قران داسې کتاب دی چې ظالم ته وایي چې لاسونه د ظلم نه بند کا او مظلوم ته وایي چې باسا د ظلم خلاف ودرېږه د ظلم خلاف आवाज اوچت کا قران داسې انقلابي کتاب قرآن داسې کتاب دی چې چا اورېدلی دی که کافر او ده په صحیح نیت سره اورېدلی دی ده په اړه کې لاره اختیار او د هغه مسلمان جوړ کړي قرآن داسې کتاب دی چې دا د ظاهر هم علاج دی دا روحاني غذا هم ده مسلمان د روحاني غذا په بل څه کې نه جوړوي او که قصدن عمدن څوک روحاني غذا هغه د قرآن په مقابله کې ګانې بجانې ته وایي بیا خبره د کفر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به حرام کېږي نوم به بدل شي شراب به څښلی شي نوم به ورته بدل کړي مړه هم موج مستي هسې بس نوجواني ده دا دی هغه دی سرګټ بس نورې نشې به کېدی شي حرام به کېدی شي دکه شان ګانا بجانا به اورېدی شي نوم به بدل کړي شي ګیره به والي شي شکل به ورته بدل کړي مونځ به نه کوي نور څه بانې به ورته روباسي خبره داسې ده ګناه به کېږي نوم به بدل شي نو ځان دې د دغې شکار نه ګرځو اوس چې دغه انقلابي کتاب باندې ته ځان پوهه کړي ته هغې ته نږدې شي قرآن ته اورېدې نو بیا خپله اورې مثال په طور ځان ته وګوره چې زه به د قرآن سره نوره زندګي مې څه سره څونه وابسته ده قرآن سره زما څونه زندګي وابسته ده قرآن له څومره وخت ورکوم نورو څیزونو له څومره وخت ورکوم موږ خو داسې په یوه لعنت اخته یو چې موبایل کې ټوله مثال په طور لګیا وي په دې ټوله رس کې زه په موبایل باندې فرض که زه قرآن اورم یا د قرآن متعلق څه ګورم هغه اول ګورم څو او که بیا یې ګورم نو هغې له زه څومره وخت ورکوم بیا مثال په طور زه خو پابندۍ سره کښېنم زما کشر چې دی په دې مجمع کې شته که نشته د چا زوی دی د چا به ورور وي د چا به څه وي دا قرآن جنت یوازې ستاسو په وخت کې د هغې لپاره یې غواړي او د خلکو کارونو نه د خدای تاسو هر بنده ساتي د هر چا کار تا صرف د نیمې ګنټې ترجمې له راغلی صرف د نیمې ګنټې ترجمې بل ټیم د چا کار نه راوچتي په بیزي د چا کار نه راځي بل ټیم او بل ټیم چا له خوب هم نه ورځي ستړی کېږي الله دې نو اوس چې ته دې ته کښېنې په دې ځان پوهه کړي بیا کوشش به د عمل کې چې په قرآن پوهې نه قرآن ویلی نه شي قرآن ته ګورې نه قرآن ګوره که یو کس ویلی دي اورېدی کوي بیا هم ثواب دی چې دې نه اورې نه ګورې نه زده کې نو عمل به د کمې راشي عمل وروستو خبره ده چې وګورې یو څیز کوي قرآن مانه تقاضا څه کوي وایي راته څه یعنی موږ دا اورېدو چې به قرآن ته به خپله کښېنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین غوره کس هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته
څوک یې زده کوي یا بهترین دی دا یو نه چې چا یاد کړي باندې هغه یاد کیسه رسول الله په د زده کړې لپاره لګیا تا ته یادېږي یا نه یادېږي ته لګیا اوس تاسو مثال پتاو یو کس وی عمل نشته نو عمل دغه دی کنه بس خپل وظیفه پابندۍ سره کینم دا یو عمل شي الګه مثال پتاو دی کې داران زوی نشته زوی مې کې زبنه نه بس خپل زوی پابندۍ سره کینم نه زمینداري ته پابندۍ سره ورلېږي سکول ته پابندۍ سره ورلېږي کاروبار ته پابندۍ سره لېږي پیسو له کله پیسو تاوان یو چې بیا په خبر کېږي کله سکول تاوان یو چې خبر کېږي کور کې د یو برج بیا له ماته کې دا خو ظالم چې خپل اسپل پیسې ټولې باغې د پړکو باسي په مون سړب نو باسي په مون نه خبر کېږي په قران نه خبر کېږي باغې کې نیک پاسې لګي دلته کې چې کیسه بدله ده بیا دغه اوس د عمل د عمل نه هغه دا را پاسو دا راوس د عمل الله یې توفیق راکړي بیا وینه مدي زموږ وزن په سکول کې ملي یونیورسيټي کې ملي په کاروبار کې ملي زمینداري کې ملي صرف په قران کې نه ملي ده څنګه خو دې له تا خپل اهمیت نه ورکړي هغه په ذهن کې تا ورچولې نه دي چې دا د خدای کلام دی د خدای کتاب دی ورنه کته د دې اهمیت ځان سره پیدا کړی و هغه سره هغه په ټیک دا معنی څنګه چې یونیورسيټي ملي هغه به ټیک دا معنی څنګه چې هغه شوتل توبه مني هغه به ټیک دا معنی چې څنګه ډیران مني فصل د ډیران منی او دا خبره جمعات باندې منی دا څه خبره ده نه دا غي اهمیت دی دا هغه ډیران هغه سره اهمیت شته دا هغه خور هغه سره اهمیت شته دا دغه دا شلو کو د سلو کو د برج پیاله او د ګلاس هغه سره اهمیت شته چې پلان مې پیسې ورکړي ځکه چې دا ولا بدلګي اهمیت ورچوي او د دې اهمیت نشته ځکه چې دا خپل ځان سره نه پیدا کړی ما خپل ځان سره نه پیدا کړی نو موږ بیا غل سره بیا پسینه کې پیدا کوغله قسمت الله توفیق راکړي خلق الله السماوات الله پیدا کړی د اسمانونو لرا والارض زمکه لرا او دې باندې مغرور کیږي چې زه کاروبار لرم په دې مغرور کیږي چې زه زمینداري لرم زما زمکه ډیره په دې مغرور کیږي چې زما زامن روغ رمټ سالم دي زما دنیا نه روغ رمټ سالم دي الله پیدا کړی الله تعالی درکړي د دې سرو زرو قدر وکا د غسر زر چې دی د سرو زرو د قران په شان عظیم کتاب ته دغه کې استعمال کا بي ځای مې استعمال ورنه ځای به شرنه د ډیران بیا په ډیران پاتې شي بیا به ته جاړې بچي به دی خو جاړې پیسې به یې خو جاړې قران بالحق د اظهار حق تفارا ان فی هر کس بدی بدول یو کس بدی نه کوي چې زمال چې قران ته نزدیکی جهنم ته بدی کوم ته جهنم مسلمانه ښکاری دوه درې منټو لور ورده او بس وروتی کی سخت نه دا اشیاءان چې مړ داسې نه اکثر مورته ولې هغه یو وکړه سبکی دا غشیم بیا د دې کې راوځي مولوی دا چې زمونږ کېده و چې کله امام مهدی رحمت الله علیه راشي دی بیا ډایرک را پاسي ولا مې تاسو وردان نه کړم بیا به نور په لږی دا چې د دې کوي چې دی برا پاسي نو ته نه جوړیږي نه ها چې قران ته نه رانیږي کی فیصله وسکي الله دې کني کې توفیق راکړي بالحق به حق سره ان دا سوچ پکار دي خپل ریوان کې لکه پکار چې وای دا ولې دا زما د ازوی یا د کش نور کارونه کوي یک نور په ټیم هم نه کوي زدا غیر ستانه مني پسلو کې 50% کوي کنه 30% کوي دا په پسلو کې 10% هم نه کوي هغه په بچرده درجه په مدرسوارو چونډې دي کنه دې له خدای قرآن د پاره خو چې دی هغه د جمعې پر ازم د سپې په جماعت کې نه چې دا ځای کېږي هغه یو پیره چې دی نو دا هغه ته یو اداره وه د هغې پیسې چې دي زامن وایي چې دی ما ته پته د هغه په زرګونو پیسې ورکړي استادانو غالبا چې دا 30 کړی دي یا 50 کړی دي نو بیا یې په میټینګ کې مولیان هم پیسې 50 کړی چې یو قوم په نسوارو باندې د میاشتې 300 روپۍ ورکړي او په قرآن 50 روپۍ نه ورکړي نو ته ووایه او معزز دی زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن اللہ دې موږ ته پوهه راکړي کوم قوم چې خپل کتاب ته د سر رانیږدي کوم قوم چې کتاب په فوټبال ورزوري او بې ځایه باندې معروف کړي دې به ترقي کوي
کتاب په فوټبال پروت دي او دې ورته په کوڅې ناستي یو خو ضرورت دی چې ضرورت یا قرآن ته کېناستې شي قرآن ته کېنه ته بله ناستې قرآن دی چې دې دکه شان پروت دي بېدبې په نیت باندې کې ځان ته صدقه وګوره او که نه خیره کلیسې ډېره ښه دی بېدبې بدله نه ضرورت دي سړی بلکل کتابار چې کوم کسان کېني دي دماغې دا دننه پکار دي دننه ځان له حسابي چې څومره جوخت دي نو ځان له حسابي چې څومره لري د هغې د انواراتو ځان له حسابي حضرت امام شافعي بدل لیکلی خیر نو خبره دا ده موږ کتاب فوټبال ته وشتې ترقي غواړو خلق الله پیدا کړي دی الله رب العزت السماوات اسمانون لرا والارض ځمکې لرا ترقي غواړو که نه استاد هم چېرته ایوارډ ورنکړه چې دا ټول کال کې ستا کلاس والا ډېره ښه کار کړی وکړه دي ته دا ښه سبق وکړو پروفیسر له چېرته انعام چې ته د کال ښه پروفیسر او ګډېدونکو له ایوارډ ورکوو چې ته د کال ښه ګډېدونکي تا ښه ګانه ویل نو بس ترقي خو به کوو په هغې کې ټول لګیا خلق الله پیدا کړي دی الله رب العزت السماوات اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق سره نقل در نقل روانې د بل نه نقل کوي موږ ایجادات نه کوو په نقل کې څوک ایجادات نه کوي دغه کوي ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نښې دي للمؤمنین د مؤمنانو دپاره په دې قرآن کې نښې دي د مؤمن دپاره که دا مؤمن پوهېږي نو په دې کتاب کې نښې دي اوس یې مؤمن ورته رانږدې شي که نه اوس مؤمن د ځان نه مؤمن خان جوړ کړی دی مؤمن خان بیا جمعه خان دی جمعه خان نه بیا اختر خان صرف په اختر کې لمونځ کوي نه به څه بدل شي الله دې د نیکۍ توفیق راکړي فکلا بس دغه ټول اخذنا راټینګم کړو دوی لره بذنبه په سبب د ګناهونو د دوی الله دې بچ فمنهم بس بعض د دویونه من هغه دي ارسلنا چې راوملېږل علیهم په دوی باندې حاصبا راوملېږه په دوی باندې تیزه هوا یا راوملېږه په دوی باندې باران د کاڼو ومنهم او بعض د دویونه من هغه دي اخذته الصیحة چې ونیسه دوی لره چغې ومنهم او بعض د دویونه من هغه دي خسفنا چې ختم کړه کېنول به په دوی باندې الارض ځمکه ومنهم او بعض د دویونه من هغه دي اغرقنا چې غرقم کړله غرقم کړه دوی لره وما کان الله نه دی الله لیظلمهم چې ظلم یې کړو په دوی باندې نه دی الله رب العزت چې ظلم یې کړی په دوی باندې ولکن لیکن دی کانو انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي مثل الذین مثال د هغه کسانو اتخذوا چې نیسلي دي من دون الله په مقابله د الله کې اولیاء دوستان کمثل العنکبوت د دې مثال په شان د جولاګي اتخذت بیتا چې جوړ کړي وي کور لره وان اوهن البیوت او یقینا اضعف د کورونو کمزوري د کورونو نه لبیت العنکبوت کور د جولاګي جان د جولاګي لو كانوا يعلمون کجرد دې پوهیږي ان الله یقینا الله رب العزت يعلم پوهیږي ما باغ سبانه يدعون چې دی رابلی الله پوهیږي باغ سبانه چې دی رابلی من دونه په مقابله الله تعالی کې من شی د سسیزنا چې سسیزم رابلی که ذرات وي که انسانان وي که بوتان وي که پرشتي وي که ستوري وما يعقلها او نبوئي بدي قرآن باندي إلا العالمون مگر عالمان الله لعلم نافر نسيب خلق الله السماوات بلا كل الله رب العزت اسمانون لرا والأرض ازمكي لرا بالحق بحق سر إن في ذلك يقنا بديكي هذا إظهار التبارا إن في ذلك يقنا بديكي لآية سري نشانی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو الله رب العزت په سمجھ را نصیب